بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 181 نمبر درس دی، 180 نمبر. په نن سبق کې به موږ الدرس الخامس والاربعون 45 نمبر درس وایو. په دې کې التلمیذ فی المدرسه، التلمیذتو مؤنثه شاګرده ده، طالب علم ده، جنۍ طالب علم ده، هغه په مدرسه کې ده. نو التلمیذ فی المدرسه شاګرده په مدرسه کې ده. نو د دې مونږ اوس استفهامیه جملې دي. په دې کې به د واحد مؤنث حاضر صيغې مشق ته، او جوابونه کې به د واحد متکلم د مؤنث د پاره چې کومه صيغه ده نو د هغې مشق ته. نو بهرحال د مذکر او د مؤنث د متکلم صيغه خو یو شانتې ده، هغه خو څه خبره نه ده. خو د واحد مذکر دپاره دغه چې ده د واحد مذکر فعل مضارع هغه بیله صیغه یو شان صیغه وي، او د واحد مؤنث دپاره بیل شانتې صیغه استعمالیږي. مخې ته دې یوه ښځه ناسته ده، نو هغې ته به ورته دا نه وایي چې تقومو معنا ته پاسه، دا سړي ته به خلک وایي. او چې یوه مخامخ ته ښځه ناسته هغې ته به تقومینا، او سړي ته به وایي تقومو. نو سړي دپاره تقومو استعمالیږي. تقومو معنا ده ته پاسه، تصلي معنا ده ته مونځ وکړه. سړي ته چې وایي ته مونځ وکړه نو هغه ته وایي تصلي، او چې ښځې ته وایي ته مونځ وکړه نو هغې ته وایي تصلینا، ته مونځ وکړه. دغه شان سړي ته وایي ته تلاوت وکړه نو هغه ته وایي تقرأو، ته تلاوت وکړه، ته تلاوت کې، تقرأو ته تلاوت کې. او چې ښځې ته وایي چې ته تلاوت کې نو هغې ته وایي تقرئینا. دغه شان سړي ته وایي ته ځي نو هغه ته وایي تذهبو، ته ځي. او چې ښځې ته وایي ته ځې نو هغې ته وایي تذهبینا. نو دغه به پکې انشاءالله نن موږ بحث کوو. استفهامیه جملې دي. نو د یوې ماشومې ته وایي یا ایتها الطفلو، ای ماشومې، یا ایتها الطفلو، ای ماشومې، من انتی ته څوک یې، من انتی ته څوک یې. نو هغه جواب ورکوي وایي انا عایشتو، زه عایشه یم، انا عایشه، زه عایشه یم. بیا د دې عایشې نه تپوس کوي وایي متا تقومینه، ته کم وخت پاسې، فی الصباح سحر، ته سحر څه وخت پاسې، ته تقومینه ته څه وخت پاسې. نو دا د فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صیغه ده. تقومینه د سړي دپاره راځي تقومو، سړي دپاره راځي تقومو. ټیک شو جی. او د ښځې دپاره راځي تقومینه. نو د عایشه ماشومه طالب علمه ده، نو دا دې نه تپوس کوي وایي متا تقومینه فی الصباح، ته سحر څه وخت پاسې. نو هغه ورته وایي اقومو. دا وګورئ د اقومو دا د واحد متکلم صیغه ده، فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. نو دا د دې معنی ده زه پاسم. او دا خو د مضارع ده، یعنی د موجوده وخت او د راتلونکي وخت باس دا کوي. او د دې نه مخکې موږ د ماضي ویله چې ماضي کې وایي چې یاره زه پاسېدلم، زه پاسېدم. نو هغې دپاره راځي قمتو معنا ده زه پاسېدم، خو دا د فعل ماضي ده، دا فعل ماضي ده. او دا اقومو چې دی که نه، اقومو دا فعل مضارع ده، فعل مضارع. ٹھیک شو، دا فعل مضارع ده او د واحد متکلم صیغه ده. ٹھیک شو، واحد متکلم. او دا قمتو چې ده دا فعل ماضي ده، واحد متکلم ده، واحد متکلم. نو دا قمتو چې ده که نه دام یوه ښځه ځان دپاره استعمالوي او سړی هم ځان دپاره استعمالوي، خو دا فعل ماضي ده. قمتو معنا ده زه پاسېدلی یم، زه پاسېدم. او اقوم معنا ده زه پاسم، اوس پاسم یا به راتلونکي وخت کې پاسم. او قمتو معنا ده زه پاسېدلی یم، زه ښځه به وایي زه پاسېدلی یم، او سړی به وایي زه پاسېدلی یم. ټیک شوه. نو او اقوم معنا ده زه پاسم. نو دا ښځه به هم ځان دپاره همدا صیغه استعمالوي او سړی هم ځان دپاره. نو عایشه وایي اقومو زه پاسم فی الصباح سحر الباکر وختي. اقومو فی الصباح الباکر، زه سحر وختي پاسم. اقومو فی الصباح الباکر، زه سحر وختي پاسم. بیا د دې عایشې نه تپوس کوي هل معنا ده آیا، د دې نه سوال کوي، تپوس ته کوي هل تصلینا الفجر، آیا ته مونځ کې الفجر د سحر، هل تصلینا الفجر، آیا ته د سحر مونځ کې، هل تصلینا الفجر، آیا ته د سحر مونځ کې. نو دغه عایشه ولا جواب ورکوي نعم، او جی اصلی الفجر، اصلی زه مونځ کومه،
الفجر د سحر اصلي الفجر دا اصلي دا به سړی هم ځان دپاره همدقه اصلي صیغه استعمالوي دا د واحد متکلم ده او ښځه به هم همدقه صیغه استعمالوي اصلي الفجر زه د سحر مونځ کوم نعم اصلي الفجر هغه ته تپوس کوي هل تصلين الفجر آیا ته د سحر مونځ کې هغه ورته وایي نعم اصلي الفجر زه د سحر مونځ کوم اوس ته بیا دغه طالب نه عایشې نه تپوس کوي وایي هل تقرئين القرآن الكريم هل تقرئين القرآن الكريم چې کله سړي نه تپوس کې چې ته د قرآن تلاوت کې نو هغه ته وایي هل تقرأ القرآن الكريم او چې ښځې نه تپوس کې چې ته قرآن کریم تلاوت کې نو هغې ته به وایي هل تقرئين القرآن الكريم هل تقرئين آیا ته تلاوت کې آیا ته لولي القرآن الكريم قرآن کریم نو هغه ورله جواب ورکوي نعم او جي اقرأ سړی به م وایي اقرأ او ښځه به م دقه وایي اقرأ نعم اقرأ القرآن الكريم نعم اقرأ القرآن الكريم او جي زه د قرآن کریم تلاوت کوم اوس بیا د دغې طالبې نه تپوس کوي وایي هل تذهبين الى المدرسه هل تذهبين چې سړي ته وایي چې ته ځې نو هغه ته وایي هل تذهبو آیا ته ځې او چې ښځې ته وایي چې ته ځې نو هغې ښځې نه تپوس کوي چې ته ځې نو هغې ته به وایي هل تذهبين الى المدرسه آیا ته مدرسې ته ځې هغه جواب ورکوي نعم اذهب الى المدرسه او جي زه مدرسې ته ځم نو دا اذهب الى المدرسه که سړي نه تپوس کوي هل تذهب الى المدرسه هل تذهب الى المدرسه ته مدرسې ته ځې نو هغه به ممدقه جواب درکوي نعم اذهب الى المدرسه او که ښځې نه تپوس کوي هل تذهبين الى المدرسه ته مدرسې ته ځې نو هغه ښځه به ممدقه جواب درکوي نعم اذهب الى المدرسه نو اذهب مشترک دی د سړي او ښځې دواړو دپاره دا د واحد متکلم صیغه د فعل مضارع ها اوس د دې عایشې نه تپوس کوي وایي هل تسلمين آیا ته سلام کې على امك خپلې مور ته امك د دې کاف زرکي معنی مونږ کوو خپلې هل تسلمين على امك آیا ته خپلې مور ته سلام کې چې سړي ته وایي چې ته خپل مور ته سلام کې نو هغه ته به هل تسلمو او ښځې ته به هل تسلمين نو هل تسلمين على امك آیا ته خپلې مور ته سلام کې هغه جواب ورکوي نعم اسلم على امي او جي زه خپلې مور ته سلام کوم اسلم زه سلام کوم على امي خپلې مور ته اوس وایي د دغې عایشې نه تپوس کوي هل تساعدين آیا ته مدد کې ها د هغې یعنی مور طرف ته اشاره کوي هل تساعدينها في البيت آیا ته د هغې په کور کې مدد کې ته په کور کې د هغې مدد کې یعنی د هغې خپلې مور مدد کې هل تساعدينها في البيت آیا ته کور کې د هغې مدد کې نو جواب ورکوي نعم اساعد معنی زه مدد کوم ها د هغې یعنی مور طرف ته اشاره کوي چې د هغې یعنی د مور في البيت کور کې نعم اساعدها في البيت زه کور کې د هغې مدد کوم نعم او جي اساعدها في البيت او جي زه کور کې د هغې مدد کوم اوس بیا د دغې عایشې نه تپوس کوي وایي هل تلعبين مع اختك هل تلعبين چې سړي ته وایي آیا ته لوبې کوې نو هغه ته وایي هل تلعبو ته لوبې کوې او ښځې ته به وایي هل تلعبين آیا ته لوبې کوې مع اختك خپلې خور سره مع اختك خپلې خور سره نو هغه جواب وکړي نعم العبو زه لوبې کوم مع اختي خپلې خور سره مع اختي خپلې خور سره اوس د دې عایشې نه تپوس کوي وایي هل تضربين ها آیا ته وخې هغه آیا ته هغه وخې هل ته دغه خپله خور یادوي چې ته هغه خور وخې هل تضربينها آیا ته هغه وخې چې سړي نه تپوس کوي چې ته وخل کې نو هغه نه تپوس کوي وایي هل تضربو آیا ته وخې آیا ته وخې او ښځې نه تپوس کوي هل تضربين آیا ته وخې هغه یعنی دا خور یادوي نو هغه ورله جواب ورکوي لا اضربو زه نه وخم هغه یعنی دغه خور لا اضربها زه هغه نه وخم بلکې احبو زه محبت کوم هغې سره نو دا اساعد اسلم العب اضرب
احب دا د واحد متکلم صیغې دي نو دا به ښځې هم ځان دپاره همدا صیغې استعمالوي سړي به هم ځان دپاره دا صیغې استعمالوي نو په دې نن درس کې دا استفهامیه جملې وي د دې اړخ ته جوابونه دي په دې کې مونږ د واحد مؤنث حاضر صیغې چې دي لکه داسې دی تقومین تصلين تقرأين تذهبين تسلمين تساعدين تلعبين او تضربين دا صيغې د واحد مؤنث حاضر یو ښځه د مخې ته ناست سره او هغې نه ته تپوسونه کې نو هغې دپاره به دا تذهبین تقرئین تصلین دا صیغه استعمالوي نو هغه به بیا د او د بل اړخ ته جوابونو والا کومه حصه چې ده نو په دې کې د واحد متکلم صیغه ده د هغې مشق پکې شوی دی خو دلته کې دا واحد متکلم د مؤنث دپاره استعمال شوی او عمده واحد متکلم موږ د مذکر دپاره هم استعمالو که سړي وي نو هغې به هم ځان دپاره عمده د واحد متکلم صیغه استعمالوي او ښځې به هم عمده دپاره نو دلته یوې طالبې دپاره دا د واحد متکلم صیغه استعمال شوې ده دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام